अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शेरुल इफ्तार का पस्तरगरालू तारीख से कुम 2/1/2022 और पर्यटन के इफ्तार का पस्तरगरालू लेकिन मुझे शेडवाल प्रोग्राम de dine da mu parun tarteli se do musa pa uno शुरू दी और दो चे तो से विने मजी चे मुश्किल प्रोग्राम dine da खराब हो अम्मा दे मनी करी का पोलो मनी करी तो से विने तो कुम de road do agare do ze do ka shama ma do ze bo wai khache de haga talon de wannan wazi او ولکه دا چې کوم نو اینې موږ په لګیو نه لګیو سم ما په خپل ته او الان د هغه مرونه کې تختې واغه ته لاړ شنو تر د جونې د خپل غاډه کې نو بل در سبو د هغه تختې دلته کوړه نه د ورته ولیا ولا کوړه ورته راړي نو شته پخې ته چې کوشي نو اله په کوړه کې دوه ها او بس دوستانو دا چې کوم تاسو وینئ د خبرې په کې موږ سید دې ځکه کوم چې تاسو د خبرې نه اګه کې دینه دا لاندې د نټول خالی دی کله زورالو خو ډېر غاټه هغه پراسی نقصان کیږي نو هغه د پاره چې کوم د موږ تاسو ته دا زه دې کوم دا چې کوم د پاس په هغه د لاندې ټول وړل شوی د لاندې موږ کار راخېجو دې ته به برابرو لکه مقصد دغه د من چې دا یو سیز مانه ټول هغه وشي نو مقدار به برابر شي ټول به برابر شي لکه سیز بځای کیږي نو چې دا کوم مشتری وبو مشکلات ته الان کې دلته یو ډېر ستر پرابلم ده دینه صحیح دی راړي او بس په دغه وبو باندې چې کوم دا کارم تاسو مسافر په ډونیشن باندې او د هغه د ارش مالک مهرباني ده چې کوم باندې تمام مهربانه ده او دا کار په موږ کوي دا سیمټ دي چې کوم ورګري ډونیشن ورګي یا ټول روپے موږ ځکه لیکو چې هغه ته دا پاته بلاګي چې هو دا موږ لګولې دي او ان شاء الله تعالی دینه کار شه تیزه سره شروع ده جانیا ان شاء الله یاره کنه و کوړه مونږ نه راغوسته دې پلا بیا چې ها چې روډ نه بنديږي دې ډانګي سره ټوچن لګو ځکه چې دا ډانګي د خاګان خالی دي ما ورته دا و مینوالو تر مټولو ته نه دلاند د خالی ده دې لپاره موږ کوشش دا کوو چې تاسو ته دې یوه وسیله ځکه اطلاع ورکوو چې دې مسافرو دمنه مینا محبت چې موږ ما دا یقین نو دوستانو ګره زه بار دا خبره کوم موږ دا یقین نو د مرګرو چې موږ به د مخکې ځای نه راتیر شو که نه خو الله تعالی دومره فضل او کرم وکړو چې موږ دلته نه مخکې راتیر کړو نو د تاسې تعالی هغه ډېر کو پوه شوې لکه یو داسې څیز یې ډېر کو په زړه کې درته واچو چې دا د قوم د ولس لاره ده نو په دې باندې دا کار چې کېږي الحمدلله ډېر د تیزۍ سره مو شروع کړی موږ خپله کوشش کوو موږ چې دا سر ته ورسي او دا د آنے والے نسل لپاره یو یادګار پاتې شي اکثر چې مسافر راسي نو ډېر ورته خوشحال شي چې دا چا ډونیشن ورکړی وي څوک ورته راستئ نه چې وویني نو دا خبره کېږي چې شکر الحمدلله موږ پیسه صحیح ولګېده نو صحیح مقصد دغه چې دا د ورځې آخرت لپاره غټه ده دوی دا اوس نورو پیټیو پسې سي چې کوم اعلان دي هغې پسې مې واستو او دا چې کومه مسله ده دا چې نوره به دا پینټ هاړی ویلې چې د دې نه علاوه کېږي نه ولې چې پارسه کې به خپله خواري محنت کوي په دې پسې چې موږ راکوزېږو نو 15-16 تنان د دې دپاره راکوزېږي چې دې موږ خپله نګراني ساتو ولې چې که منان ده که بچا ده او د پر دا خو چې کوم دی اخر نه ورته ده ته د صحت کامله ټولو ته ویر کړي بیمارانو ته او سیجات شو زه شومه د موږ دا روټین دی چې موږ هر یو تن خپله ټیم ورته دې ته وباسو دې دپاره وباسو چې په دې موږ تاسې اګاه کړو د دې خبرې موږ ځکه اګاه کړو چې تاسو ته نه پوه شئ مینهوالو دا اینه چې دا لګیا دی دا ډکېږي د دې دپاره ډکېږي چې دا موږ دا خلک دی څونه باشي لویو نه او بس په دې کې چې کومې کوشش دی موږ دا دي او بیا پکې موږ صدر صاحب چې کوم پی پی ای صدر دی رشید الله هغه هم دا هغه وکړو چې موږ به پکې رنګ هم کوو رنګ مقصد دغه چې په دې به خپل یو رنګ او چناب ورکوو نو بالکل د صدر صاحب خبره صحیح ده
اخري اپراسیونې هغه کوو ځکه چې دې لکه سپینوالی شي نو هغه به داسې شي. او بل ملګری مې د سید رحمان خټک چې هغې هم د دې هغه وکړو ستاینه یې وکړو او خبره یې داسې انداز کې وکړه چې هغې وویل چې دې ته شل چونه او رنګ ورکوو. نو ما بلکل به ورکوو. او بله خبره یې ډېره ښایسته وکړه چې کله دا وشي نو انشاءالله تعالی چې آب و زه کوم په خپله به یې کوم. نو سید رحمان ډېره مننه ملګری خبره مې د ځکه ونه کړه چې بیا نور په پوهېږي. نو خبره دا ده چې هغه خبره به کوم چې کومه تا ماته دې سیریل هغه وکړو اخري خبره چې کومه ده به ته په خپله انشاءالله تعالی او چې کومه خبره دې کړي هغسې به کېږي. الله دې ټولو ته خیر خیریت پېښ کړي دوستانو مینهوالو ته ځکه چې دا ضروري وو د دې نه علاوه کېدله نه. او بل یو د موږ د پیج ملګری دی اجي خان چې هم موږ ته ډېر هغه کوي لکه منډه ټوپ ورته یالته نه کوي. الله دې هغې عزت وکړي او خدای تعالی دې د هر څه نه ساتي بیماریو د هر یو مؤمن مسلمان دې د بیماریو د هغه نه ساتي ځکه چې بیماري ډېر ستر هغه د پوښ و لرې چې کومې دي نور روانې دي د ځان حفاظت کوي لږ ډېر ولې مینهوالو چې دا ځان چې کوم دی دا داسې وي چې دا یو امانت دی د پروردګار چې په دې کې موږ ښه عمل وکړو ای موسسین الله تعالی دې موږ خویندو میندو باندې ورونو باندې هغه ښه عملونه کوي چې په هغو دې ته اجر عظیم میلاویږي. بس دوستانو دا چې کوم هغه د پروګرام دی انشاءالله تعالی موږ ښه شروع کړی دی پوه شوې. الحمدلله دا به مزید سي لاندې پورې به سي چې دا کوم خطرناک ځایونه دي دا به کېږي چې دا کوم دا خېټې مېټې پکې راوتلي دي روډ کې دا به واوي خیر اخري ځکه چې دا روډ کولاو شي. زموږ مین مقصد دغه دی چې د انسان زندگی بچ شي او په هغې دا کیسه وي چې هغې کې موږ دا کوشش کوو چې په هغې کې موږ دا روپۍ صحیح ولګوو ځکه چې دا وخت روان دی د کابل او ډېر سخت ویل چې هغه مځکې کې بنده ګیر شي نو هغې نه راوتنه بیا مشکله ده. ولې صرف یو تن راوتلی چې د عیسی علیه السلام په وخت کې راوتلی او چا بچاو هغې به دا چل کولو چې څوک چا کې به خط پرتوګ نه و جوړاو پکې نه و هغې به ورته جوړاو بوټ موټ اچولو نو نور د مذهب نه اوښتی و خو الله تعالی ته یې هغې عمل خوښته و چې بیا راپورته شو او قبر نه راووتو هغه بچانو بیا د عبادت نه اپله نه دي کتلي بس ټول عمر عبادت کو. د دې دپاره خبره درته ځکه کوم چې دا یو داسې مقام دی دا پیسې تاسې ورکه نه ده که څوک وایي چې ورکه ده نو دا هغو ډېره ستره غلطفهمي ده. لکه دا داسې چل دی چې دا تاسې ورځې مشر دپاره یوه رڼا سي داسې رڼا درته سي چې په دې باندې موږ خبره داسې مین ده چې په دې رڼا باندې به موږ ټول سو لکه دا عمل به موږ جنت ته پورې راسي. او بس خدای تعالی دې ټولو ته حزب توفیق ورکړي چې کوم خلک دي کوم موږ پکې مدد کوي ستور کې چې کوم موږ مدد کوي الله دې نورې ورکړي او خدای تعالی دې نورې ورکړي ځکه چې دا کوم کار دی دا تاسې مینهواله په زړه کې الله واچوه او بس داسې او بیا چې کوم موږ نور د پیجونو ملګري دي هغه خپل کوشش کوي خو په خپلو کارونو مصروفیاتو وجه نه دلته ټایم نشي راوباستل نو موږ کوشش کوو چې هغه د په خپلو کارونو کې کامیاب شي ځکه چې انسان وي کله په یوه هغه وي کله په بل وي په دې کې به دا ګیله شکوه نه وي یو تن د ټولو یو کار دی خو خبره دا ده هر یو انسان په خپلو مصروفیاتو کې مصروفه دی بلې چې چا سره چا فتې نامي کار وي چا سره چا وي نو هغې پسې هغه کوشش کوي چې هغه ځای ته هغې منډه تړه ونیسي. او بل کوشش یې موږ دا دی دوستانو چې تاسې یوه روپۍ چې کومه ده همون صحیح لګوو په دې نیت یې لګوو چې تاسې ډونیشن یې موږ سره صحیح ولګي. خو بس انشاءالله تعالی دا کار دی دا چې تاسې مزید کوم کارونه وینئ د دې دپاره موږ کوشش کوو چې دا اپنی مدد آپ دی او په اپنی مدد آپ کې چې کوم دی کوشش یې موږ دا ده خواري یې موږ دا ده چې انشاءالله تعالی دا سامان به موږ پوره کوو او په دې نیت یې پوره کوو د الله رضا دپاره چې کومه د الله رضا پکې وي موږ پکې خپل هېڅ لالچ نشته ځکه چې دومره څوک وایي چې خدایه دا کوم مخلوق کړی الله هغه دې ته الله د اجر ورکړي نو په هغې کې موږ ټول شامل شو ولې چې د اجر چې کوم دی دا ډېر غټه خبره ده خو چې انسان سوچ وکړي بس انشاءالله تعالی د دې نه بعد په بل هغه راسمه چې موږ کوم ټیم دی هغې هم راورسېدو ځکه چې هغې راکوو شو دا بس هر یو تن چې کوم یې خپل کمنان ده که بچا ده که ظفر ده خور نه لاړو که زه یم که سجاد دی خپل ټیم برابر ورکړو دې ته کوم ترتیب وي دې کوم سیمټ وي کومه شګه وي هغه ورته برابره غورځېږي بس دی چې کوم وي دی بیټه کوي او دا چې کوم تاسې وینئ دا به لاندې موږ کوزوو او دا پخې ته کوزوي د پخې نه باید
آغاز شروع کیږي نو بس ان شاء الله تعالی تاسو یې موږ سره اوسئ او دا ویډیو چې موږ کوو او دا خبرې اکثر ورسره کوم دا دې لپاره ورسره زیاتې کوم چې تاسو د خبرې نه آګاه کېږئ په دغې نه چې تاسو ته دې معلومات درسي او ان شاء الله تعالی چې کومه خبره ده موږ به درته ځکه درکوو 100% به درته هغې خبرې موږ بقاعده هغه درکوو چې دغه مسله ده اکثر ما دا ټرانسفارمر راوړو که دی وړی و دغسې پروت دی نو دا حالات شو ټرانسفارمر چې دی ټوویل وړی دی شاکور ته که نه ما اسلي خانې ټرانسفارمر یې وړی نو دا زیاتی دی نه دي په کار الله دې ټولو ته هدایت د نیکۍ ورکړي ځکه چې نه دی په کار داسې واقعه چې د بل ورور د خولې نه اوبه ورځونه شي لکه دا خو صدقه جاریه ده چې دا اوبه څوک شي بس زموږ کوشش دا دی چې موږ به درته دا هغه درکوو او بس په دې د نه اجازات اخلم چې څه مشکلات مو وي هغه د عرش مالک دی درته آسان کړي او بس چې کوم ځای کې وې خدای مو خوشحاله آباده ساته لر بر پاکستان والا چې کوم زنده بس ټول مومن مسلمان زنده بس خو بس خدای دې په ټولو خپل راخم په پازل وکړي او بس په دې د نه اجازات اخلم چې چېرته وې ما بدرنګې خوشحاله او آباده اوسئ او په کور کې مو خدای خوشحالي راوله د غم د هغه نه مو ساته ولې چې غم ته بنده ټینګېدل نه شي خوشحالۍ ته خلک صبر کولی نه شي او بس خدای د خوشحالۍ راولي او د صبر سپور شوي الله مو خوشحاله آباده ساته والسلام